ضلع ویست دا داسې ضلع ده چې یو دا چې د پښتنو د شمېرې په حساب باندې که موږ وګورو ټول لویه ده ولې چې په ضلع ویسټ کې د پښتنو سیمې ټولو نه زیاتې دي. اوس هغه د اوبو تکلیفات خو دا صرف اوس د ګیس تکلیفات هلته شروع شو د هغې لوډ شیډینګ دی چې کم وخت کې سهار ټایم کې کله ناشته تیاري کې په هغه وخت کې خو بالکل ګیس نه وي. خلک یې دومره په مسایلو کې اچولی د اول خو د اوبو مسله وه د بجلۍ چې اوبه پرې رالې یو هغه هر شی د خلکو نه هېر کړو. سوال دا پورته کېږي د کم خلک چې سملو ته لاړ شي دوی په دې سملو کې د غریب خلک ولې هېر کړي په دې سملې کې داسې څه منتر دی څه جادو دی د دې د هوا تاسې څنګه خوږه ده. بل دا چې ګیس خو تقریبا د 4-5 میاشتو نشته ډېر تقریبا چې په سهار کې په ماسخوتن کې کم ټایم کې چې لکه د کچن پخلی ټایم دی هغه ټایم او کچن په کار کې نه لکه ما په خیال داسې کار دی یا خو زموږ سره سازش کېږي چې دود پخلی راشي د پښتنو مسې دا ګیس بند کړه د ولږې نه مړه کا دا نوې حکومت چې چالو شوی لکه ډېر زیات تکلیف چالو شو او ډېر زیات تکلیف په حکومت یې چالو شوی دی کې او یخني چالو شوی نو بالکل صحیح ګیس شته نه جی. پوری به خور موږ دا غریبان او عاجزان یو هغه ستاسو شان مالدار خوري موږ نشو کولی. اردو خبر ده آپ کے منہ میں گھی شکر نه نه حقیقت ولې پټو 30 سال دوی حکومت کې وو صحیح شو 30 سال دوی حکومت شو او دوی دا خبره کوي چې بھائی بده کې دا وفاق کار دی نو وفاق څنګه کار دی ته دا صوبې دا بجټ چرته وړي. غریب بجلی تو جاړي اوبو تو جاړي ګیس تو جاړي او کوس خپلو پریشانو بېروزګارو تو جاړي. تاسو به کتلی شئ د منګل پر ورځ ماښام 9:30 بجې صرف او صرف په خیبر نیوز ګوره هېر دنه نه شي.